حشمت الله شاهدي د افغانستان د ون ډے ټیم نه او د ټیسټ ټیم نه د کپتانۍ نه ریزاین کړی دی، استعفا یې اخیستلې ده. خو اوس د حشمت الله شاهدي کپتاني کله شروع شوې وه، کله ختمه شوه او د ده په کپتانۍ کې افغانستان کم اچیومنټ کړي دي، په هغې ډیټیل سره خبره کوو. افغانستان کرکټ فینس د حشمت الله شاهدي نور په ټیم کې زیم نه خوښولو، لکه کپتاني څه کې اچوي چې دی بیخي د ټیم نه لرې کوي. افغانستان کرکټ فینس غواړي نو اوس حشمت الله شاهدي ریزاین کړی دی د ون ډے او د ټیسټ کپتانۍ نه، او نوی کیپټن چې کوم دی هغه د افغانستان د ټیم رحمت شاه د ټیسټ او د ون ډے کپتان ټاکلی شوی دی. جی اوس د حشمت الله شاهدي کپتاني چې کوم دی 2021 کال کې شروع شوې وه او 2026 کال کې ختمه شوه، یعنی تقریبا 6 کاله د کپتاني وکړه. دومره غټ ټایم یو کپتان د پاکستان ټیم کې نشي تیرولی چې کپتان دومره لانګ ټایم دپاره کپتان شي، چونکې بابر اعظم غټه کپتاني کړې وه، خو هغه هم تقریبا 2020 نه 23 پورې 3 کاله کپتاني او د 6 کاله کپتاني د افغانستان کرکټ بورډ ورکړې وه. په دغه 6 کالو کپتانۍ کې د افغانستان دپاره 29 میچونه ګټلي دي 25 ون ډے میچونو کې، 25 نه 55 ون ډے میچونو کې د 29 ون ډے میچونه ګټلي دي ایز ا کیپټن د افغانستان د ټیم. د افغانستان ټیم چې کوم دی په کرکټ ورلډ کپ 2023 کې د کیپټن و چې په هغې کې د 4 میچونه ګټلي وو، پکې د پاکستان، د انګلینډ او د سریلنکا نه هسټوریک وینس چې کوم هغه ODI ورلډ کپ 2023 کې د ګټلي وو، او دغه ورلډ کپ کې د افغانستان ټیم په 6 نمبر پوزیشن باندې په ورلډ کپ کې پاتې شوی. دې نه علاوه د بیا د افغانستان کرکټ ټیم چې کوم دی هغه انګلینډ خلاف میچ ګټلی و په چیمپئن ټرافي 2025 کې، او دغه چیمپئن ټرافي 2025 کې د افغانستان ټیم 5م پوزیشن کې د ټورنامنټ نه بهر شوی و. بیا ورپسې د افغانستان کرکټ ټیم هایسټ ایور پوزیشن ته در رسولی و، 7th پوزیشن لا په ون ډے رینکنګ کې 9م نمبر پوزیشن له د افغانستان ټیم چې کوم دی آلریډي راوستلی و. جی دا هم د حشمت الله شاهدي په کپتانۍ کې شوي دي. بل حشمت الله شاهدي په کپتانۍ کې 15 ODI سیریز چې کوم دی په مخه باندې ګټلي وو، چې په هغې کې 2024-2025 کې د آیرلینډ او د ساوث افریقا خلاف، بیا افغانستان چې کوم دی لومبنی سیریز ګټلی د بنګلادیش نه په 2024 کې او د زیمبابوې نه او د بنګلادیش نه دوباره په 2025 کې. نو دا 15 ون ډے سیریزونه د کنزیکیټیو ګټلي دي د په کپتانۍ کې د افغانستان لوبډلې ګټلي وو. جی نو دا د حشمت الله شاهدي د کپتانۍ اچیومنټس وو، د کپتانۍ هایلایټس یو چې غټه کپتاني د تېره کا غواړي. دومره غټه کپتاني زه وایم چې روهت شرما به تقریبا تیره کړې د انډیا په ټیم کې، نه د اسټرالیا په ټیم کې دومره غټه کپتاني چا تیره کړې ده، نه د پاکستان په ټیم کې، نه د انګلینډ په ټیم کې. نو افغانستان کرکټ بورډ باندې د حشمت الله شاهدي باندې غواړي د افغانستان کرکټ بورډ ډېر غټ احسانات دي چې یو داسې کلاړي چې د هغه د افغانستان کرکټ فینس مطابق او د پرفارمنس مطابق چې د په ټیم کې زیم نه جوړیږي او د بیا هم 6 کاله د افغانستان د ټیم کپتاني وکړه، نو په ده باندې دا د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر غټ احسان دی. جی